Assalamualaikum ji. Assalamualaikum ji. Razai ji, razai ramad ji. Assalamualaikum ji. Razai makrani ji. Sahi ji. Razai makrani ji. الله دې جنتونه ورکړي. دلته په ولي باغ کې د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین راغلی دی. زه په دې د غم په درانه موقع باندې د خپل مشر منظور احمد پښتین نه خواست کوم چې د غم په موقع دې حاضرینو ته د بیبي په حواله یو څو خبرې وکړي او بیا به موږ وروسته یوه دوا کوو. مشر منظور احمد پښتین. رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څومره هم حاضرین دي د ټولو سره خلاص ملاول نه وشول، خو ټول ته ستړي مه شي. وایي خدای ماباد لره، خدای خوشحال لره. بیګم نسیم ولی خان زمونږ سپینګیري به په دې نه مدد وي، خو مونږ چې کوم نوی نسل یو هغه ورته مور بیبي وایو. چې زمونږ دپاره یې د مزاحمت سبق پرېښودلی دی. مزاحمت د څه دپاره؟ د ولسونو د بالادستۍ دپاره، عوامي بالادستي چې ورته وایي، د دې دپاره یو لوی تاریخ، یو لوی سبق یې زموږ مخ ته پرېښودلی دی. د دې ژوند یو مثال و چې هغه زموږ په اوسني وخت کې هم او زموږ راتلونکي نسل ته د یو سبق په طور باندې پاتې کیږي. مور بیبي خپل ژوند، عظیم ژوند تیر که، سیاست یې وکړه، خو د پښتونولۍ سیاست یې وکړه، ژوند یې تیر که، د پښتونولۍ ژوند یې تیر که، مزاحمت یې وکړه، د پښتنو دپاره مزاحمت وکړه. په دې خاوره، په دې وطن کې چې مختلف فکرونه خوارېدل، هلته د وطن پالۍ فکر چې په هغو وختونو کې چې د دې خلاف هر محاذ نیولی شوی و، په هغې وخت کې هم دا د باچا خان د کورنۍ، د ولی خان د کور په دې کې د یو مېرمنې په توګه دا یې ثابته کړله چې د دغې کور نر او ښځې د خپل قام، د خپل وطن پالنه پېژني او نورو پښتنو ته هم د یو سبق په طور باندې خپل تاریخ او خپل ژوند یې پرېښود. د دې یعنې د مور بیبي ته عقیدت وړاندې کول تر ټولو لوی په عمل سره کیدی شي، او عمل دا دی چې موږ هم په کور کې خپل نر ښځې د خپل وطن، د خپل قام خدمت او فکر ورکول باندې روښانه کړو. خدای دې مور بیبي ته جنتونه ورنصیب کړي. خدای دې د دې په دې خاوره د خپل وطن دپاره او د عوام د بالادستۍ دپاره چې کوم مزاحمتي ژوند و، هغه دې موږ ټولو ته رانصیب کړي. خدای مو آباد لره. چې څومره هم د مور بیبي هم فکره خلک دي چې په هغه کې موږ ټول راځو، یا عوامي نیشنل ګوند چې ټول عمر یې په دې کې عمر تېر کړی و، یا د دوی کورنۍ، دغو ټولو ته د تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه تسلیت وایو او په دې غم کې ځانونه برابر شریک ورسره بولو. ډېره مننه. خدای مو آباد لره. خبر ورکړي.